السلام علیکم عزتمنو په نوښار کې یو خو بل خواجه ساره سره غټ ظلم شوی چې غواړي چې تاسو پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د ساره تر اخره پورې وګورئ. خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل د ساره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. دې میاشت کې حجاګانو دا درېیم حجا دی چې غټ ظلم ورسره کېږي، ځکه چې د دې نه مخکې په پېښور کې د ګلپاڼې خواجه ساره سره غټ ظلم وشو چې هغه یې نه ډېره بېدردۍ سره قتل کړله. هغې سره یو چاخت خواجه ساره هم زخمي شو، هغه تر اوسه پورې په هسپتال کې پروت دی. د دغې نه بعد بیا په نوښار کې یو حجا خپل ورور او په خپله ووژلو. دکې د وجې نه یې ووژلو چې خلک خپلو خپلوانو ته به یې خلکو پیغور ورکولو چې ستاسو یو ورور خو په اسلام آباد کې ډانسونه کوي او د پیسو دپاره کم کارونه نه کوي. د یو دا بل تازه خبره په نوښار کې یو کس د حجا سره مینه کوله. هغه کس په حجا باندې غټې خرچې کولې. کله کس ته سپلم شو یعنې پیسې ورسره ختمې شولې، نو دغه حجا یعنې دغه خواجه ساره ترېنه بیا لاس واخیستلو او ورته وایي چې یعنې زه خو تا نه پېژنم. بیا هغه یو کس سره دماغو کار پرېښی دی او خواجه ساره یې رانیولی دی او په ټکوالو یې وښلی دی او سم ذات ته یې وښلی دی چې بیا یې د هغې نه بعد هسپتال ته یې وړی دی. د هسپتال د رپوټونو په وینا چې دغه خواجه ساره یې دومره زخمي کړی دی چې په سر او په جسم باندې هم ټکونه لګېدلي دي چې کله چې خواجه ساره پولیسو ته شکایت کړی دی نو بیا هغوی ډېر بد کار دوی سره کړی دی. بیا د دکې د وجې نه بیا په نوښار کې ټول خواجه ساره سړک ته راووتل او احتجاج یې وکړو. خواجه ساره پولیسو ته د ځان سوځولو دمکي ورکړله، ورته ویل یې که چېرې د دې ملزم ګرفتار نه شو نو موږ به ټول خواجه ساره راټول شو او ځان به وسوځوو. خواجه ساره وایي چې موږ ته یې نور دمکیانې هم راکړي دي. نن مې د ساره داسې کار وکړو په بله ورځ باندې هم وجنمه. چې نوښار ته ټولې خواجه ساره میدان ته راووتل او سړکونه یې بند کړل نو پولیس مجبوره شول هغه مجرم یې بیا ګرفتار کړو. نو دغه خواجه ساره ته دې سړی هم پانسي ورکړی شي چې سبا بل خواجه ساره سره دغه شانتې کار نه کوي، ځکه چې نن سبا په خواجه ساره باندې هر سړی ډېر نیغ ورځي او ډېره خپله بدماشي پې پخوي. الله تعالی دې پې خپل رحم وکړي. عزتمن زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.